ستړي مشئ، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ښه ژوند مو غواړم او یقینا چې شپه را روانه ده. اول نه به درته دعا وکړم چې شپه مو په خیر. ملګرو شپه ده او د دوستانو یارانو محفل دی او یو بل ملګري سره ناست یم، هغه سره مې خبرې اترې کولې، خو خبرې مبرې د هغه ډېرې زیاتې خوندورې وې، نو ما وی چې تاسو سره یم شریکې کړم چې تاسو دغه خبرې واورئ. زموږ یو داسې ملګری چې د ژوند په هلو ځلو کې د منډې تړې وی، د خپل فیملی دپاره، د خپل ځان دپاره او د خپل توان نه زیاتې منډې وی. گو چې معاشره کې هغه داسې دی چې څوک وله یو طرف ته دیکه ورکوي، کله وله څوک بل طرف ته دیکه ورکوي، خو د هغې نه باوجود هغه دغه رش روش کې ځان لکه د غر غوندې ساتلی دی او خپلې حوصلې ټیټېدو ته نه دي پرېښي. د خپل کلي نه ډېر زیات لرې هم دی او دلته وختونه تیروي. زمونږ استاسو په پېښور کې راغلی دی، وختونه تیروي. نو ظاهره ده چې د پېښور سینه خو ډېره زیاته د مینې سینه ده. هیله لرم چې دته به هغه مینه ضرور میلاویږي. ستاسو ملاقات ورسره کومه زمونږ د کرک نه راغلی دغه میلمه ملک حنظله سره. سلامونه. السلام علیکم. اول خو زه بیز تو شکریا ادا کوم چې تو موږ ته ټایم راوایستو، خو باقاعده د زرداد بلبل څخه ډېره شکریا ادا کوو، ځکه چې دا د زرداد بلبل څه وجره ده چې موږ په جوجه کې نه وه ناست، موږ په پېښور کې چېرته ګرځېدله، دا موږ خدا پاک یو او مور پلور راکړي دي موږ ته دلته کې. جی بالکل، دې کې هېڅ شک نشته ملګرو. په د کې پي کې حوالې سره بلکې د پاکستان حوالې سره چې څومره پست قد والا خلک دي، نو د هغې مرستې دپاره زرداد بلبل هلې ځلې هم کوي، د دې دپاره ټورنمنټس وغیره ارینج کوي او د دوی د حقوقو دپاره جنګیږي. نو یقینا چې د هغه حوصله ډېره زیاته ستره ده. عنقریب به زرداد بلبل صاحب سره ستاسو ملاقات کومه، خو حنظله سره د هغه متعلق څو خبرې کوو. حنظله دا راته ووایي چې تعلیم مو څومره کړی دی؟ بس موږ خو میټرک رسې تعلیم کړی ده د کرک اوسېدونکي سکتون تر سره. میټرک رسې مو تعلیم کړه، خو نه پوسټ تعلیم موږ ځکه نه شول کوی چې موږ نه چې د سکول چې ده دا 5-6 کیلومتره وریه ده، دا څه بازار خو نه ده که نه. اوس پېښور کې خو که مثال سکول وایي رکشا کې کښېنې، ګاډي کې کښېنې لاړ شي او دغسې کرک کې، او موږ نه د سکول ډېر وریه وو، دې د وجې نه موږ مخ ته سکول ته مزال نه شول کوی، د دې وجې نه موږ مخ ته تعلیم نه وکړل. حنظله دا راته ووایه غریبي خو هم وه که نه؟ لکه کور کې څومره دغه دي کسان، څومره دي مور او پلار وړه خویندې، دا څومره کسان دي او هغې کې پست قد والا وړوکي قد والا څو کسان دي؟ موږ تقریبا کور کې ټوټل 11 کسان یو ماشاءالله، او وروڼه خویندې خور خو مو یوه ده او وندیارې مو دي سره. خو دا چل ده چې دې کې مو یوه خو 4 نمبر کې خور ده، هغه هم د مو غوندې ده، هغې د هغې د وجې نه تعلیم نه وکړل، د 5 ورځې سکول یې وویل او اوس سکول ډېر وری یم. بیا مونږ ته چې یاره خور دا مونږ تو نه شو برداشت کوی چې تو ته څوک کنځلې وکړي په لیارو باندې، خاطر ټکه درته وکړي، نو اوس علم سبق وایي 2مه درجه کې ده. ماشاءالله دا ډېره غټه خبره ده. ملک صاحب دا خبره راته وکړئ چې خلک دته د تهمت په تور یا د تور په تور دغه خبره چرته کوي چې لکه ستا قد وړوکی دی؟ یاره دا ستا چې ځنه ځای کې ښه خلک شته موږ ته ملک صاحب ټکه استعمال وکړي، الفاظ استعمال کړي، او ځنه ځای کې داسې خلک ښه شته چې موږ ته خطو ټکه استعمال کړي، هغې سره زموږ زړه خفه شي. او که زموږ په علاقه کې دي ښه که په بل ځای کې دي ښه، اول به زه خپله علاقه درته وښیم چې په دې کې داسې خلک ښه شته چې موږ ته خطو ټکه استعمال کړي. جی بالکل، څنګه چې ما ووایي ملګرو لکه بالکل نه دي استعمالول پکار. یقینا چې زه تاسو ته نشم ویلی دې خلکو سره زموږ ژوند دی دا دومره مینه ناک خلک دي که نه، زرداد بلبل، یاسر شو، حنظله شو، اسفندیار شو، عطاالله شو، ارشد شو، دا ټول یا بل خټک شو، دا ټول دومره مینه ناک خلک دي که نه چې زه تاسو ته څه ووایم. او یقینا چې لکه په دې داسې دور کې هم لکه دی جنګیږي، ځکه مزدوري خو څنګه کولی شي؟ موږ مزدوري چېرته کولی شو؟ دغه تعلیم مو کول مزدوري نه شو کولی، ځکه چې نه دی چا ټټکي چېږول ول نه وي چې موږ پنډۍ کې مزدوري وکړو یا بل ځای کې مزدوري وکړو، د ګمټۍ ویلو نه یو، او د بل داسې سختې مزدورۍ ول نه یو چې موږ د چا سره مزدوري وکړو، ځکه چې موږ قد چوټه ده او موږ د خپل وس مطابق چای کولی شو. جی بالکل همداسې ده ملګرو. دا خبره مې تاسو ته در په یاد کوله
چې لکه دی خو د دین هم دغه دي که نه چې لکه د بلچی دی نشي والی دا واړه واړه لاسونه دا بلچی نشي والی دا واړه واړه لاسونه دا چې کوم دي دا ټاټکې نشي وچتولی دا مونږ او تاسو له سوچ پکار دی چې دا خلک مونږ نه څه غواړي او دا خلک زمونږ او ستاسو دپاره ګوره امتحان دی الله تعالی به مونږ نه باقاعده د دوی تپوس کوي که هغه ما نه وي که هغه تاسو نه وي که هغه صاحب استعداد نورو خلکو نه وي حنزله دا راته ووایه چې چېرته داسې شوي دي چې لکه خپل کاغذونه دي وړي دي او څه جاب ماب دپاره دې اپلای کړي ما خو کاغذونه ډېر وخوڅول تقریبا څو کوله شول منډې را منډې ویم خو اول خو که مونږ کاغذونه کوم ځای ته یوسو موږ خو مخکې 2% کوټه وه د مونږ کوټه هر څه شي آیا په کارک کې یا په بل ځای کې یا په بل ځای کې وي موږ ته څوک کوټه نه راکوي خو ما ته پېښور نه هیلث منسټر یو لیټر راکړی و ډیسیبل او کې ډي اسپتال دی پوره هغه یو ایم ایس و هغې مو ته ډایرکټ څرنګه وکړل هغې مو ته آفر دی 3 لک روپۍ وکړل ما سر جي زه ته 3 لک روپۍ نشه درکولی 3 لک روپۍ زه ګمټي نه شول بل چا نه شول زه چتر نه ته پیدا کوم آیا تو ته به زه پیدا کوم یو بل نه به کار زه اسانه راواخلم خو د ما نه به ته چا په مخ کې والې هغې مو ته زه تو نه چا په مخ کې نه والم نو تریام څلرم کول دا ټکاری ویم خو چې ډي سي ته لاړ شم ډي سي سینټر ته وکړي شکریا یاده کوو په کارک کې یو ډي سي خو نه تم کېږي که نه چې یو ډي سي وي میاشت کېږي 2 میاشتې کېږي ډي سي بدل شي مونږ بیا خدا پاک بل ته مجبوري کړي اوس مو په زیره مقام دی کرک ډي چو سره کرک زوړ اسپتال کې مو کاغذ پرته دي انټرویو مې شوې ده نو اوس مونږ ته پته نه لګي چې مونږ ته د څه وجې نه اډر نه ورکوي آیا مونږ ته هغه مخامخ داسې نه شوی چې مونږ ته دومره اپیل وکړو پیسو والا یقینا چې دا خبره زه اکثر لکوم چې مونږ او تاسو په خپل ځانونو باندې ظالمان یو زمونږ اعمال که داسې نه وي که نه نو داسې فیصلې به نه راتلی نن به زمونږ د خوراک څښاک د هغه څیزونه چې کوم دي دا چې کوم حد ته رسېدلي دي نو غریب سړی د دې باره کې سوچ هم نشي کولی 500 800 زر 1500 دې پیسو باندې د ورځې چې دا مزدوري وکړي په دې باندې هېڅ هم نه کېږي او بیا داسې خلک زموږ معاشره کې هم دغسې ناسوران موجود دي چې لکه د دې سړي نه د ده نه ته خو توبه استغفار ډېره د افسوس خبره ده چې ته د داسې کس نه ډیمانډ کې د پیسو ډیمانډ کې قسم په خدای لکه دا خلک لکه د الله نه هم نه یریږي الله خو هر څه ویني ګوري که نه او د حساب کتاب ورځ شته آیا د ده په زړه به څه تېر شوي دي چې کور ته راغلي مور ته یې خبره کړي د د مور په زړه به څه تېر شوي چې یاره دغه یو آس و زمونږ دغه یو دغه و تمنا وه چې دی به نوکر شي او مونږ له به پیسې راوړي او مونږ له به دغه کوي زمونږ هغه ګزر بسر به پرې دغه شي د اخراجاتو د وجې نه د خور روت روټله ټیک ده خو زمانه هم بس الله به هلته دغه نصیبه کړې وه چې عالمه جوړه شي نو دا هم د دوی دپاره د فخر خبره ده د آخرت ګټه ده خو لکه د دوی ګزر بسر ډېر په ګرانه باندې کېږي دوی ټاټکې نشي چلولی دوی مزدوري بله مزدوري سخته مزدوري نشي کولی نو د دوی چې کوم حق دی ډیسیبل کوټه کې او هغه کرک ډي ایچ او کرک کې لکه زوړ اسپتال کې د دوی اپلیکیشن پروت دی د ده انټرویو شوې ده نو په هغې باندې تر اوسه پورې ولې ریسپانس نه راځي که زما دا غږ د چا د مخې نه هم تېرېږي او هغه استعداد لري نو د هغه د قسم وي چې په دې باندې فوري طور اکشن واخلي او چې د ده دا کار وکړي نو د الله د رضا دپاره د هېڅ مخ مروت دپاره نه زما په دې سکرین به د ملک حنظله نمبر چلیږي تاسو د سره رابطه کولی شئ زما به هر ملګري چې کوم ما ګوري یو ای کې د هغې نه بار مختلف ملکونو کې چې ما ملګري ګوري نو که هغه ملک حنظله سره مرسته کول غواړي نو د هغه نمبر په سکرین باندې چلیږي د سره ضرور مرسته وکړئ دې وخت کې دی د کړکېچن حالاتو نه تېرېږي او دوی ته پته نه لګي چې لکه مونږ ژوند څنګه تېر کړو معاشره مونږ نه کرکه کوي مونږ چې کوم افس ته ورځو نو هلته مونږ ته په کوز نظر باندې کتې شي داسې خلک چې مونږ له قسمه قسم اوازونه راکوي په هغې باندې لکه واړه مونږ پسې چغې سورې او شپېلي وهي نو آیا زمونږ قصور څه دی جی تاسو څه وایي مونږ دا وایو چې اول خو مونږ په کارک کې او سورانو نه مثال د غټو خلکو نه ګیلمن یو په دا باندې مې ګیلمن یو چې مونږ د شهید خټک صاحب مثال ایم این اے وم داسې مې امپیاګان ډېر تر شوي دي اوس مو په حاضره مکه تحصیل معیار ده هغې ته څو ځله ویرولو هغې ته مونږ په دا باره باندې ویرولو شهید خټک صاحب ته څو ځله ویرولو شهید خټک صاحب مخکې خو 2% کوټه وه
اوس ته موږ 4% کوټا دو موږ ته یو ریکویسټ کوو چې ته موږ سره خپله منډه تړه وای مدد مو وکړي د ذاتي تعلیم که موږ نه وکړو دا مو د دې وجې نه نه وکړو چې د موږ د علاقې روډ نشته که دا روډ وه که نه د دې وجې نه به موږ تعلیم ښه کړه وه خو چې اوس مو روډ نشته ده مجبور یو د دې وجې نه موږ تعلیم نه وکړه اور سره چې دي د ټرانسپورټ سره دي او که تعلیم ده که بل شی ده که بل شی ده د ټرانسپورټ سره دي موږ ټرانسپورټ ونه هغې د وجې نه موږ نه تعلیم پاتې شو صحیح ده انشاءالله ضرور به ستاسو په دغه خبرو باندې عمل کیږي او زه یو ځل بیا خواست کوم دی خو دا شاید خټک صاحب خبرو کنه شاید خټک صاحب که زما غږ اوري نو شاید خټک صاحب ته هم وایم او ورسره د کرک اعلی چارواکو ته هم وایم د کې پی کې اعلی چارواکو ته وایم چې لکه زما دا غږ اوري نو دوی سره د ضرور مرسته وکړی شي ځکه دا حقدار دی او دا زما په خیال چې لکه د دوی رایټس دي چې لکه دا مونږ کم دی نه راتروټلي دا د رایټس دي او د دوی په سر باندې صرف یو دی نه دي د دوی په سر باندې غټ خاندانونه دي او څنګه چې مونږ او تاسو منډې تړې وو هلې ځلې کوو نو داسې د دوی خپله فیملی ده او د دوی هم زړه غواړي چې هغې دپاره څه وکړي هیله لرم چې دغه خبرې به زما ستاسو ذهن ته کوشي وي یو ځل بیا ډېره مننه ده حنزله ملک ډېره مننه خو شکریه زه تاسو شکریه ادا کوم بیت صاحب بس نور به مونږ څه ویلو کو چې کوم ویلو خو مونږ وکړل نو مونږ حکومت نه دا اپیل ده چې موږ ډیسیبل چې څومره وي که ښځې دي که نر دي مونږ دا اپیل کوو چې دا ښځو ته مونږ ته په کور باندې وظیفې میلاو شي آیا میاشتې کوم لکه څه پنسل وي نمونه د ښځو وړکو ته ښځه وړکې به اوس تېر ته وځي مونږ خو نر یو پېښور ته راغلي یو ښځه وړکې خو نشي وتلی او داسې مونږ یایو چې د حکومت هېڅ نه په کمیږي چې دا مونږ د نرو کسان چې څومره دي دې ته د ویکنسۍ کوشش وکړي 4% آیا په کوم جاب کې ښه وي په کوم جاب کې صحیح ده بالکل صحیح خبره ده چې لکه ډیسیبل څومره دي یوازې د ځان خبره ونه که ګوره دا اجتماعي سوچ دی انفرادي سوچ نه دی د حنزله دا خبره اجتماعي سوچ دی اجتماعي سوچ دا دی چې ډیسیبل څومره هم دي نو د هغې دپاره 4% کوټه ده نو هغې کې چې کومه ویکنسي د کم ځای دپاره وي کلاس 4 وي څنګه وي او د هغې کوالیفیکیشن ته دې وکتې شي نو هغسې د دوی له جاب ورکړی شي او څنګه زمونږ خویندې دي یا زمونږ بچې دي چې هغه ډیسیبل دي نو د هغې ته دې د دستکارۍ سنټرو یا داسې وظایف کوشش وکړي شي چې هغې وظیفې په کور باندې اخلي او پر دې سره خپل وخت تېروي ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ په لوی الله مسپارم ډېره مننه عزتمند شئ